السلام علیکم قدرمنو. دغه تصویر ویني دا مولوي حسین احمد صاحب د چمن اوسیدونکي دي. اغواکارانو د تیرو 2 هفتو څخه اغلا کړی دی. د چمن اوسیدونکي دي. د حافظ حمید الله صاحب زوی دی. حافظ افتخار احمد صاحب ورور دی. پر اورپنډي کې په دیني مدرسه کې درس او تدریس ورته کاوه. د تیرو 2 هفتو څخه اغواکارانو اغلا کړی دي. ډیر ذهني جسمانی تکلیف ورته جوړ کړی دی. وهي ټارچري ذهني تور و کورنۍ ته دمکی ورکوي او دغه د ټلیفونونو ورکوي. ورته وایي چې پیسې راکړي. د پیسو مطالبه کوي. د وژلو ورته وایي. د وژلو دمکی ورکوي. دا د چمن اوسیدونکي دي. حافظ حمید الله صاحب زوی دی او دغه تره د مولوي افتخار احمد صاحب یا د حافظ افتخار احمد صاحب ورور دی. دغه आवाज پر سوشل میډیا را سره پورته کی. دغه ظلم بربریت مخ ونیسو. د حکومت پورې د لوړ سطح پورې د आवाज ورسو. عالم دی، ملا دی، دی ظالمانو اغوا کړی دی، اغلا کړی دی. د تیر 2 هفتو سه جسمانی او ذهني تکلیف ورته جوړ کړی دی. کورنۍ ته دمکی ورکوي چې د موږ وژنو او د پیسو مطالبه کوي. د تیر 2 هفتو راځي د چمن دی پر اورپنډي چې دو سبق ورته وایي. په دینی مدرسه کې عالم دی، ملا دی، د حافظ حمید الله صاحب زوی دی. دغه تیر سره وګوري. دغه आवाज را سره پورته پر سوشل میډیا باندې چې د دوی یو आवाज جوړ سو. د لوړ سطح پورې د دوه आवाज ورسو. د خپل کور پورې په حفاظت باندې راورسو. د اغواکارانو د خولې سره وباسو، را خلاص کوی. دغه ذهني تکلیف څخه را خلاص کوی. تشدد پر کوي، بربریت پر کوي، وهي ذهني تور ټارچري. دغه د حافظ حمید الله صاحب زوی دی. د چمن اوسیدونکي دی. د आवाज را سره پورته کوي.